چې یو سړی 1 روپۍ سود وکي او بل طرف ته یو سړی راولګي او په کعبه کې دننه د خپل سکه مور سره او یا کرته بدپیلی وکي نو نبی علیه السلام وی دا چا چې او یا کرته بدپیلی کړي د په کعبه کې دننه د خپل مور سره دا دومره لویه ګناه نه ده لکه 1 روپۍ سود کول چې څومره عظیمه ګناه ده. سوچ وکړه نن سبا هر یو ماشوم هر یو لوی نارینه او زنانه هغه په سود کې مبتلا دي. چا آنلاین کاروبار کې سود شروع کړی چا چې دی نو په خپل کاروبار کې سود شروع کړی نو اسی یو سړی به دا ومني چې هغه د خپل سکه مور سره بدپیلي وکړي که چېرته زما او ستا په معاشره کې یو طرف ته سړی په لکونو روپۍ باندې سود وکړي نو ما او تا ته په کم نظر باندې ګورو بل طرف ته یو کس راولګي د خپل سکه مور سره بدفعلي وکړه هغه ته ما او تا په کم نظر باندې ګورو مونږ وایو دی خالص جهنمی دی چې د مور سره بدفعلي کړې ده او چې دا سود کړی دی نو دته مونږ دورا په غټ نظر نه ګورو حالان کې نبی علیه السلام وی چې په کعبه کې او یا کرتا بدفعلي هغه دومره عظیمه ګناه نشي کېدی لکه 1 روپۍ سود چې څومره ګناه ده. نو اسه نن سبا هر سړی په سود کې اخته دی کنه دی اخته هر سړی په سود کې اخته دی لکه یو ایپ راوته دی البرق نومې دی که یو دیسې دی بروقت ایپ راوته دی په هغې کې خلک څه کوي لون اخلي هغې کې ورته ووایي چې یاره ته چې دا لون اخلي 1,000 روپۍ نو دا 1,000 روپۍ ته واخله دا 1,000 روپۍ به مونږ ته په 2 میاشتې کې راوپس کوي او د دې 1,000 روپو سره به مونږ ته ټیکس حواله کوي 15,000 روپۍ نو په تا پسې به 2 میاشتې پس راځي 15,000 روپۍ نو دا 1,000 سره چې دا 15,000 ملګري کړي نو دا د څه وي ځکه که یو سړی وي چې دا هوی قرض پیسې ورکړې وي او هغه یې ترېنه واخیستې نو په قرض کې هم معامله داسې ده چې دا به قرض حسنه ورکولی کېږي قرض حسنه دې ته وایي چاله دې 1,000 روپۍ ورکړې میاشت پس درله 1,000 روپۍ به واپس درکړي دا قرض حسنه ده خو که تا ورته ووایې چې یاره دا 1,000 روپۍ مې درکړې 2 میاشتې پس به دا 15,000 راکوي عین سود دې کړی نو په بر وخت کې چې ستا نه 15,000 روپۍ سې واخلي دا د څه شي اخلي دا د څه اخلي دا صرف بر وخت مونږ د مثال لپاره نور دنیا ایپسونه راوتی دي پای کې لون ورکوي نن سبا هلکان داسې کار کوي دا نور نه خو کالجیان یونیورسټو والا داسې کار وکړي په بر وخت باندې 30,000 روپۍ لون والي یاره جی میاشت پس 2 میاشتې پس په 30,000 روپۍ د خو په سمیسټر کې به ووم بل شي کې به ووم بل شي کې به ووم 30,000 به داخل کم خو اوس به د خپل کار تر سره کم اجې 2 میاشتې تېرې شي د سره د سمیسټر روپۍ بیا نه برابرېږي د داخلي روپیو سره بیا نه برابرېږي د امپرومنټ روپیو سره نه برابرېږي نو 1,000 بیا بر وخت له کم ځای وګوري نو بر وخت والا ورته 2 میاشتې پس میسیج وکړي تا زمونږ نه مخکې چې دی نو 1,000 روپۍ اخیستي اوس په تا پسې 15,000 روپۍ راغلي دي نو آیا ته دا 15,000 روپۍ واپس کوې دا یو ستا سره یو لار ده دویمه لار ستا سره دا ده چې که دا ستا سره دا 15,000 روپۍ نه وي مونږ تاله یو بله لار درکوو هغه بله لار دا ده چې مونږ تاله درکولی شو 50,000 روپۍ نور هم لون درکولی شو قرض درکولی شو دا به مونږ ته 3 میاشتې پس واپس کړي دا به 3 میاشتې پس واپس کړي دی وی راشه 50,000 ته والا 3 میاشتې کې بولا سمیسټرو کې تاسې ټکړي 50,000 ته والی 1,000 مخکې نو 35 تاغه رسیدلی دي د دې 50,000 دا والا سره داغه
نو چې 50,000 دا والی وي دا به 70 یا 60,000 ته رسي په 3 میاشتې کې. نو 3 میاشتې خو په سترګې برار کې تېرې شي ځکه چې دا قرض څوکوالي به هغه ډېرې زر تېرېږي چې دا واپس کولو والا کمي هغه چا چې ورکړی به هغه زر نه تېرېږي. نو دا چې تېرې شي نو د سره خو اوس 50,000 بیا نشته شیخ 70,000 ته رسېدلی دی. نو ده ته وایي یو لار د سره بل پاتې ده بل لار دا پاتې ده چې تا ته مونږه 90,000 روپو پورې نور لون درکولی شو. دی وی الکه راشه 90,000 والا 70 واغه داخل کې او 20 به د بیا جیب لوالي دی چې هغه 90,000 رو باسي خو ده ته وایي چې 90,000 وباسي خو 3 میاشتې پس به ګوره 1,20,000 راکوي 1,20,000 راکوي. دی چې 90 رو باسي مړه وي راځي هغې له پیدا شي چېرته تره ته به ووایي چې سشي د پار راولېږه پلار ته به وایي روډ ته به وایي راوبلېږي دا به ورکړو. عجب هغې طریقه راوباسي نو 1,40,000 ته خوشې ورسېد او دلته معامله کال ته نخو میاشتو ته برابر شو. نو چې کال په تیر شي د پس 1,40,000 روپۍ راشي نو دته وایي که ته مونږ ته اوس دا لون نه واپس کړې نو یو لار پاتې ده هغه لار څه ده چې ستا ګرفتاري ده مونږ به EPIA ته رپورټ کوو. که ته 1,40,000 روپۍ نه واپس کړې نو EPIA ته رپورټ کوو چې تا چوت کړي. EPIA دا د خپل دفتر دی अब تا بیا اریسٹ کی گرفتاری بدی نیو 1,40,000 روپے خو ستا سره برابر شته نه کور تعالی درکینه که 1,40,000 روپے ته غواړي نو سشي له غواړي دا غیزه نشته. نو اوس په خبره څه دزي خودکشي ده خبره وا خودکشي له راځي نو خودکشي له چې خبر راشي په 1,40,000 کې سر روپے دا رسنه واجینا د 50,000 روپو د سود د واجینا د روپے د سود د واجینا. نو نبی علیہ السلام وی چې هغه کار چې په کعبه کې وشي ذکر کول بیا نه غواړم هغه کار چې په کعبه کې او یا کرته وشي نو نبی علیہ السلام وی او الله وی چې زه په هغه باندې دومره نه غوسه کېږم لکه یو سودخور چې 1 روپۍ سود کې په دې سره غوسه کېږم وزان له په کچ میچ کا ځان له برابر کا چې څومره کار دی د سود دی او څومره کار دی حرام دی او څومره کار دی ټیک دی. چې یو سړی وایي چې زما دعا دې قبول شي نو هغه دې د ګېډې نه حرام وباسي د ګېډې نه دې حرام لرې کړي او صفا مال چې برابر پاک حلال مال دی هغه دې شروع کړي دا به مستجاب الدعوه ګرځي دی. خو چې حلال مال کله شروع کړي ګېډې ته چې حلال مال شروع کو پین وخت مونځ شروع کو ذکر اسکار شروع کړو دا به مستجاب الدعوه ګرځي. کہ یو سړی وایي چې زه خو پین وخته مونځ کوم ذکر اسکار کوم مستجاب الدعوه نه یم سوچتیو کې کاروبار به د حرام وي یا خوراک به د حرام وي ځکه به دعا نه قبلیږي. نو پکار دا چې ځان سود نه وساتو